د انسان دغه عادت له وګوره چې په کاغذ لیکلي د الله نامه په ځمکې وګوري نو راویخلي او څاپې کړي او بیا سمباله غوندې چې تا کېږي. خو دغه انسان په زړه کې چې الله تعالی په خپله اوسېږي نو دغه انسان د دغه انسان زړه ازاروي او تکلیف یې کوي. د مشیرینه وروره ورس یو پړوسي بزرګ په یوه زلمي باندې یوه غلطه پارچه کټ کړ چې دا غلګان دا غلا کوي. نو پولیس راغله او هغه زلمی یې ګرفتار کړه او یې ویړه او عدالت له یې پیش کړه او عدالت هغه له سزا ورکړه او جیل یې ولګه. سریزې بعد څه میاشتې بعد هغه بېګناه و نو راخلاص شو. خو چې کله کالج ته تلل نو د هر طرف له په هغه باندې هوس و چې غلګان راغی. هغه د خلکو په نظر کې وغورځېده. خیر سریزې بعد چې د ده نه برداشته نه شوه نو ده هم په هغې بزرګ په هغې پړوسي باندې مقدمه وکړه چې ده په ما باندې غلط الزام لګولی و، زه یې په علاقې کې بدنام کړی یم. نو چې کله دا بزرګ عدالت له پیش و نو جج ورته وویل چې دا په ده سړي باندې غلط الزام لګولی و، دا بېګناه و. ویلې نو دې بزرګ ورته وویل چې ما خو د ده سره ټوکې کولې. نو خیر هغه جج ورته وویل چې خیر داسې چل ده چې دا کاغذ راواخله او دا ټوکرې که ذره ذره یې که او بیا لاړ شه په یوه چاک باندې دا واخله ویر که وغورځوله. نو کله چې د کاغذ ټوکرې ذرې ذرې کړه او لاړ په چاک باندې وغورځوه چې سبا شو نو هغې جج ورته وویل چې لاړ شه اوس هغه ټوکرې ته راټولې که او واپس یې ماله راوړه. نو چې کله لاړ نو واپس راغلو چې جج صاحب هغه خو ټولې هوا وړې دي. نو هغه جج ورته وویل چې همدغسې تا خو الزام ولګوه، تا هغه الزام خو هوا یوړه، خو دا په معاشرې کې بدنام شو، دا د خلکو په نظر کې وغورځېده، دا پیغور به دله تر عمره پورې جوړ وي. نو عزتمندو چې ثبوت یې سره نه وي چې چاله غل ونه یا یو چا باندې الزام ونه لګوو چې دا پلانی داسې ده او دا پلانی داسې ده. د خپل څخه خلاصېدو ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.